خاوند دی، د چا د سینې انتخاب چې الله د خپل قرآن دپاره وکړي. کومه سینه چې الله د خپل قرآن دپاره منتخب کړي چې زما کتاب به په دې سینه کې پروت وي، قسم دی دا مبارک دی. نور مبارک ته څه ته وایې؟ څه ته مبارک وایې؟ دا چلتا پھرتا قرآن نه دی؟ ته په لاره کې دنه تپوس وکړه قاري صاحب پلانې صورت په کومه سپاره کې دی، دا تا ته خبرې کوي که نه کوي؟ دا ویونکی قرآن دی که نه دی؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. دا مبارک دی که دا مبارک نه دی؟ قرآن چې په کومه المارۍ کې پروتي خلک یې خیال ساتي، قرآن چې په کومه کپړه کې تاوي خلک یې خیال ساتي. اوس چې قرآن الله په کومه سینه کې وردننه کړی، یاره په دې سینه به د جهنم اور کار وکړي. خو خوش قسمت هغه خلک دي چې د دې خلکو سره نسبت وي چې نور وس نه کېږي، راسه هسې کښېنه قاري صاحب تکړه شه دې بچیانو ته درس کوه چې څه ضرورت دی ګورې ما ته وایه. دا کار به الله د ډېر د کمو خلکو نه وي. زما خوږه مشره حاجي صاحب، زما خوږه نوجوانه چې تا خپل بچی قرآن ته کېنولی د دې مرګي څه پته نه لګي. ته به په قبر کې پروت یې، دا بچی به وایي بسم الله الرحمن الرحیم، دا بچی به وایي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه. دا قاري صاحب به ورته لګي که دی به دا بچی تا ته دعا نه کوي چې دا بچی څومره سبق وایي، څومره ثواب چې الله دې بچي له ورکوي او څومره ثواب چې الله دې استاد له ورکوي، دومره ثواب به په دې قبر کې پلاره تا ته میلاوي. عظیمه سرمایه ده. دنیا ګورې پاتې د قسم دی د چا سره یې وفا ونه کړه. په دې مجلس کې چې دا کوم سپین ګیري ناست دي، ولې داسې زمانه نه وه مشرانو چې تاسو دقسې ماشومان وئ؟ داسې زمانه نه وه، نه وه داسې زمانه. دا نوجوانان چې نن ناست دي، نن ماشومان ناست دي، داسې وخت را روان دی، دا به سپین ګیري او بوډاګانې. مشرانو ستاسو مشران څه شو چې تاسو ماشومان وئ؟ ستاسو مشران ښه طاقتور وو، درنې درنې زمیندارۍ به یې کولې او که نه به یې کولې. بچیې ته به د پلار په مضبوط اوږو باندې ناست دی که ناست به نه وي. هغه پلاران نن څه شو؟ د هغوی قبرونه هم چاته نه دي معلوم. او الا ماشاءالله که یو سړی نیک دی او پرهیزګار دی او تبلیغي دی او مولوي صاحب دی او قاري صاحب دی او یو هسې ښه سړی دی، هغه به د مونځ نه پس خپل پلار ته هم دعا کوي چې لاس اوچت کړي. ورنه نن سبا ګوره څوک د مور پلار قبرونو له هم نه ځي. دنیا ډېره تیزه شوه، دنیا ډېره تیزه شوه وې، دنیا ډېره مصروفه شوه. یادوي دې هم نه تاسو د قبر د درتلو غم دی، یادوي دې هم نه. زمارونو دا عظیمه سلسله اوس چې د چا د دې سره نسبت راتله، که دا رحیل دی ول اخیستی او دې ماشوم پې قرآن ایښی دی او که دی دا قرآن او قاعده په لاس کې نیسي او د ده دا لاس ستړي کېږي، اوې تا د خدای د رضا لپاره پیسې راغیستې دي قاري صاحب، تل چې جومات دا رحیلونه کمزوري دي قاري صاحب، زه به یو څو رحیلونه راوړم او ستا په رحیل دی ماشوم 2 ګنټې او 3 ګنټې قرآن ایښی او د دې رحیل په سپورټ سره قرآن یاد کړو. قسم دی ستا په کیسه ده، ستا په کیسه ده. دا چې په کومه درۍ باندې دا کاکې ناست دی او سبق یادوي، دا چې د کوم پکي د لاندې ناست دی او دا چې د کوم بلد د لاندې ناست دی، د هغه رڼا په برکت سره دا سبق یادوي. دا چې ستا د جب حلالې پیسې پې لګېدلي ستا په کیسه ده. ته دا مه وایه چې د عیسی ځان له د قاري صاحب ده. د الله خزانې دا د پاکستان خزانې نه دي چې یو لی ورکړي بل خوا به خزانه کمه شي. دا د الله خزانې دي، هر چا له پوره پوره ورکوي. د هغه پې څه کمی راځي، کون په یکون ذات دی، هغه ته خو څه کمی نشته. قاري صاحب له به خپله برخه پوره ورکوي، طالب جان له به خپله برخه پوره ورکوي او چې تا ورته ماحول برابر کړی تا له به خپله برخه پوره درکوي، پوره پوره برخه به درکوي. د سپورټ ورکوي دې خلکو. د چا نسبت څوک چې په دې لین کې داخلېږي هغه به مبارک ګرځي. دا هم پلشتک دی، دا پلشتک به د چا کړه په باتروم کې هم لګېدلی، هلته څوک عزت او احترام نه کوي، خو په دې پلشتک چې چا قرآن کېښود بیا د دې پلشتک خیال ساتي که نه ساتي. کپړه عام کپړه ده، ته به پې ګاډی هم صفا کوې، ته به پې ګن هم صفا کوې، ته به پې کور هم صفا کوې، ته به پې شیشه هم صفا کوې، خو چې کومه کپړه د قرآن نه تاو شي خلک عزت کوي که عزت یې نه کوي. قاری صاحب د قرآن سره نسبت راغی، د طالب جان د قرآن سره نسبت راغی، د درۍ د جومات د قرآن سره نسبت راغی، د رحیل د قرآن سره نسبت راغی، د ټوپۍ د قرآن سره نسبت راغی، د دې سپین لباس د قرآن سره نسبت راغی. خو چې څوک په دې لین کې داخلېږي قرآن به په خپل رنګ کې رنګ کوي، قرآن به په خپل رنګ کې رنګ کوي او د قیامت په ورځ به د هغې ثمرات میلاوي. خو چې دا کله سترګې پټې شي که نه، نو که تا دا بچی داسې پرېښودو چې بس بچی دنیا ده او دنیا ده او زه هم پکې سپینګیری شومه او بچی به سم دي دنیا ته ونښله او یا صرف د دنیا تعلیم ده یا صرف زمینداره ده او بس پیسه او پیسه او پیسه وګټه، نو سبا به ته دقسې مصروفه لاړ شي. لږ شانې اوښکې به درپسې تویږي چې قبر ته دې ښکته کړي، بس قیصه به ختمه شي او بچو ته دې عقل الهن د دنیا پرېښوده. مړه که تا پسې خو یې لاس اوچت کړه نو ته بیا وایه ځه، که تا پسې خو یې لاس اوچت کړو کم از کم بچی دین له ورکوي او بچی دین له ورکوي. دا حافظ قرآن دی، دا امیر قاري صاحب، دا لوی درجې خاوند دی. د چا د سینې انتخاب چې الله د خپل قرآن دپاره وکړي، کومه سینه چې الله د خپل قرآن دپاره منتخب کړي چې زما کتاب به په دې سینه کې پروت وي، قسم دی دا مبارک دی. نور مبارک ته څه ته وایې؟ څه ته مبارک وایې؟ دا چلتا پھرتا قرآن نه دی؟
ته په لاره کې ردنه تپوس وکړه قاري صاحب پلانې صورت په کومه سپاره کې دی دا تا ته خبرې کوي که نه کوي دا ویونکی قرآن دی که نه دی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دا مبارک دی که دا مبارک نه دی قرآن چې په کومه المارۍ کې پروتي خلک یې خیال ساتي قرآن چې په کومه کپړه کې تاوي خلک یې خیال ساتي اوس چې قرآن الله په کومه سینه کې وردننه کړی یاره په دې سینه به جهنم ور کار وکړي خو خوش قسمت هغه خلک دي چې د دې خلکو سره نسبت دي چې نور وس نه کېږي راسه هسې کښېنه قاري صاحب تکړه شه دې بچیانو ته درس کوه چې څه ضرورت دی ګورې ما ته وایه دا کار به الله د ډېر د کمو خلکو نه نو د افسوس خبره ده چې قرآن د انقلاب والا کتاب دی د انقلاب والا او صرف د ختمونو او د برکتونو کتاب نه ښه چې لور خور د کوره رخصتېږي او په سر دی ورته قرآن نیولی او یا دې جګړه شوه او رامنډې وې جومات ته د قسم د فیصلې دپاره قرآن دی او یا دې ترې ښایسته کپړې تاو کړي دي او په المارۍ کې دي ایښی چې زما په کور کې قرآن پروت دی دا زما لپاره برکت دی نو دا صرف د دې کتاب نه دی دا د عمل کتاب نن قرآن ته کېناست د الله دین زده کړه دا بچی دې خپل شه دا ادب یې زده کړه قاري صاحب ورته ادب ښیي د سلام طریقه ورته ښیي دواړو لاسو باندې د په خیر کولو طریقه ورته ښیي د استاد او د مشر ادب ورته ښیي په کشر باندې شفقت ورته ښیي دا محنت چې کوي دا قاري صاحب دا ډېر بختور خلک دي په دې زمانه کې ښه دا نن چې د اوو ماشومانو ختمونه کړي او دا قاري صاحب کومه ډیګري دي ته ورکړله که دا نن چېرته په پرایویټ اداره کې دا پروګرام وي او په کالج او په یونیورسټۍ کې دا پروګرام وي چې نن به د استاد کوم پروټوکول وي او نن به د دې بچو کوم پروټوکول وي او نن به یو غوبل وي یو غوغا به وه چې بچیانو ډیګرۍ اخیستې دي نن بس او د قرآن نه خو بله غټه ډیګري په دنیا کې نشته خدای دا بچیان مزید کامیاب کړي الله سینې د قرآن کریم علومو ته کلاو کړي خدای د مور او پلار دپاره د سترګو یخوالی وګرځي الله د معاشرې دپاره د خیر ذریعه وګرځي د معاشرې دپاره د هدایت ذریعه وګرځي الله د مور او پلار او د استادانو دپاره د دنیا او د آخرت سرمایه وګرځي الله د هغوی دپاره صدقه جاریه وګرځي الله زمونږ او د دوی د ټولو بچي نیکان کړي خدای الله بچیم قرآن خانه کړي یا الله چا چې په دې مجلس کې شرکت کړی دی خدای که مشران دي او که کشران دي او که نوجوانان دي که علما دي او که حافظان دي خدای ټولو له بدلې ورکړي الله ټول ډکې منګولې د دې مجلس نه واپس کړي الله بخلی شوي د دې مجلس نه واپس کړي الله زمونږ په ګناهونو باندې قلم د عفو راکړي الله د قرآن کریم د ختمونو موقع ده ته دعاګانې قبلې الله زمونږ دعاګانې مرد کوه الله په دې کلي باندې خصوصي رحم وکړه په دې علاقه باندې رحم وکړه زمونږ په دې ملک پاکستان خصوصي رحم وکړه او الله عموما چې څونه اسلامي دنیا ده ته پرې رحم وکړه اله العالمین اسرائیل امریکا یهود او د هغوی ملګري په دغه جنګ کې الله د خپل قهر څپېړه ورته متوجه کړه مسلمانان د فلسطین د غزه الله د هغوی د شر نه محفوظ کړه ټوله اسلامي دنیا ته محفوظ کړه ایران مټې ورته الله په دې وخت کې مضبوطې کړه خدایه اخلاص او عمل او تقوا په هر یو کار کې نصیب کړه د دنیا او د آخرت خوشحالي او کامیابي او کامراني نصیب کړه د دنیا او د آخرت د ذلت او د رسوایۍ نه وساته الله په ظاهر او په باطن باندې د تقوا رنګ چړاو کړه په رګ او ریشه کې د ایمان خواږه رچاو کړه په رګ او ریشه کې د ایمان خواږه رچاو کړه لوی او واړه ګناهونه معاف کړه پټ او ښکاره ګناهونه معاف کړه قصدن او خطأن ګناهونه معاف کړه الله زنکدن په سلګو کې کلمه د توحید نصیب کړه کلمه د رسالت نصیب کړه د مرګ نه مخکې را باندې رحم وکړه د مرګ نه پس را باندې رحم وکړه په زنکدن کې را سره الله ملګری شه په قبر کې په لحد کې سر ولګي هلته الله ملګری شه د حشر میدان ته چې پاس هلته الله ملګری شه د نبی علیه السلام شفاعت نصیب کړه د هغه مبارک په مبارکو لاسونو به د حوض کوثر نصیب کړه الله په خپل فضل و کرم سره په دخول ولی سره جنت الفردوس سمن داخل کا خپل قهر او غضب نه په دنیا او آخرت کې وساته حاضر مجلس کې څومره بیماران دي پر دوی په کورونو کې دي نارینه زنانه ماشومان مشران نوجوانان هر قسمه بیمارو کې مبتلا دي خدای شفا کامل عاجله ورلور کا څوک قرضدار دي الله سره زمونږ د قرضونو نه خلاص کا د چا څه مشکلات دي الله ته خبرې جمله مشکلات حل کا د چا څه حاجتونه دي خدای د خپل غیبي خزانو نه پوره کا بهر ملکونو کې څومره مسافر دي الله په حال باندې رحم وکا الله مشکلات حل کا په جیلونو کې د رهایی اسباب برابر کا قرضونه دي په قرضونه ختم کا کارونه نشته حلال فراخ روزګارونه ورکا په خپل کوڅه باندې ورته د حلال رزق اسباب برابر کا یا الله د دعا چل ناراضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه د خیر دعاګانې غوښتي پاغې کې زمونږی سپیزا کا د کوم شرونو او فتنو نه چې پناه غوښتي راغې نه موږ له پناه راکا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم